په مدرسه جامعه صفا او صفا سویر پبلک سکول سنګوټه کې د ګڼ شمېر ماشومانو په شریکه د قرآن مجید ختم وشو. د دغې ختمونو په خوشحالۍ کې یوه غټه غونډه منعقد شوې وه، کومې کې چې په ګڼ شمېر طلبا و طالبات او د کلي عام خلکو ګډون کړی و. په دغې پروګرام کې د سکول او مدرسې ماشومانو ګډونوالو ته د خپل صلاحیتونو مظاهره هم وکړه. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دو، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو، میرے وطن میرے وطن. آج مجھے اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے علم بڑی دولت. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، علم کی لغوی معنی ہے جاننا، کسی چیز کی ماہیت یا حقیقت دریافت کرنا، اس کے فوائد اور نقائص سے واقف ہونا. رښتونې مینه او محبت کوي، د هغې دپاره درې وجې وي. اول د کمال د وجې نه مینه او محبت کولی کېږي. دویم د جمال او د حسن د وجې نه مینه او محبت کولی کېږي. دریم د احسان او د ښو صفتونو د وجې نه مینه او محبت کولی کېږي. Of education, which is must know by all of us. Education plays a great role in the life of everyone. Getting proper education is necessary to get success in happy life. Just like food is necessary for healthy body. Apart from that, we can get good manner through education. Education helps to build a person's character or a teacher the right behavior. As well as knowledge, education is key to success. It gives us knowledge of the world around us. غونډې ته مختلف میلمنو د تعلیم په اهمیت رڼا واچوله. او نن د هغوی د ناظري او د حفظ په حوالې سره د ختم هغه پروګرام دی. انشاءالله په دغه ګلشن کې به د ختم بخاري تقاریب هم منعقد کیږي او دغه ماشومان به انشاءالله د ملک هغه انتظام هم سنبالوي او انشاءالله العزیز د خدا پرستی په حوالې سره د انسان دوستی په حوالې سره د هغه اسلامي تعلیماتو په رڼا کې به انشاءالله خپل دغه سفر جاری او ساری ساتي. زه د خپل طرف نه په حیثیت د دغه ادارې د یو نگران او منتظم د خپل سټاف هم ډېره شکریه ادا کوم. د غونډې مشر میلمه مفتي فضل غفور د دینی علوم او عصري علوم په اهمیت تفصیلي خبرې هم وکړي. او بیا زما ماشوم بچې هغه به د عصري علومو دپاره ځان له ادارې ته ځي او هغه به د دیني امورو دپاره ځان له ادارې ته ځي. هله به بیا زه مدرسه ګورم، نو د ده د مدرسې دا ضروریات دا زما په دې سکول کې په دې کالج کې ولې نه پوره کیږي؟ زما د سکول او د کالج نه د قرآن حافظان ولې نه فارغېږي؟ زه خو د پاکستان خزانې ته په اربونو روپۍ لیږم، نو د دې ورځې دپاره یې لیږم چې زما بچې به په دې سره تعلیم وکړي او دغه مستقبل به روښانه شي. نو زما بچي ته په سکول کې او په کالج کې د تفسیر او د حدیث د فقه او د دینی علومو د هغې کلاسونه ولې نه اخیستل کېږي؟ دا زه سوال کوم. حالانکه آئین پاکستان دا ویلی دی چې د ریاست ذمہ داری ده چې هر بچی ته دینی او عصري علوم دواړه فراهم کړي.